السلام علیکم قدرمن اوریدونکي کاتونکي په وزیرستان ټي وي کې خالد خان او زلیش تاسو سلام یې ستړي ماشي جناب میج نن سپورتس کمپلیکس ته راغلی او په داسې د میجا نن کوشش دا و چې میجا په سپورتس حواله سره خبره وکړي د وزیرستان خبره وکړي د وزیرستان د وډ کې د خلک خبره وکړي زه بیا یې چې زرش کتو ته پاته وي چې سپورتس چې کیم د سیاحت د پورا ها बिल्कुल यू दासे हेल्दी कंपटीशन ورته ویلای شي हेल्दी एक्टिविटी तो बिल्कुल मेंटली हाँ जी और सेहत ते पूरा हाँ लगा फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोड़ा दे दक्सर एसोसिएटेड दी और दा इंट्रोडक्शन खालिद खाना वालों की लियाकत जिम्नेजियम दाई जी दा गाट टूलेना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दाई दा टूलेना गाट यो غدای د گیمز د پورا ځکه چې ټوله دنیا شي سیف گیمز چې کله کېږي هغه په دغه ځای شي کېږي او دغه تعارف چې دی مخیل د یک ضرورت ځکه نشته خو کچا ته پته نه وي نو تعارف یې مشکوي چې په داسې د ټوله دنیا چې کله مقابلې وي نو د سپورټس مقابلې خاص کر په دې ځایونو شي کېږي او انتهایی سویتل شي لوی ستار کولاو میدون دی او د اسلام آباد مین سنټر دی او په دغه کې د پاکستان د هر صوبې نه بالکل کسان رودریمی دلته ټیمینا رودریمی د دې ډیرکشن مقابله کوي ډیر کولاو ستر جوی هداي او میشتوستا چې د کیم سپورتس کې موډ کې په سټیډیم شي یا دله دله وختاوي ویسي گیم کاولي دا ها دغه وډ کې یو خپل مهنت آی دا ټیم ګورنمنت جاب دی کوي کسان ډیر سټوډنټ دي او دا فارغ شي پارت ټایم چې روشي دوی واک کو او گیمز کو اسه دا خالد خان د مش په خپل وزیرستان چې خلک ډیر شوقین دي د گیمز او د کرکټ ټیمز هم دوی جوړ کړي دي دوی ته وس معلومات وی چې هغه گیمز نومینا چې دي د کرکټ ټیم چې کوم نومینا دي هغه دوی په خپل ځدولې دي او وسرا څنګه چې تاسو ته معلومات دي خالد خان کتو تاسو اندازا وی د میجا سپورتس حواله سره د میجا پښتون چې دي هغه ډیر ماشاءالله مخشدي د جهانگیر خان نونیسا د جانشیر دا د سکواش عالمی چیمپئن دي بین الاقوامی طور باندې انټرنیشنل لیول باندې اور وسرا د میرا پښتاني شه عمران خان چې دی بالکل عمران خان ها یو ډیر یا په کرکټ چې پښتون دي دغه نومینا کتو صدر یو دوی مونږ نومینا خطوشي زګه چې د میرا پښتون شاید افریدي بالکل یو نوم دی نو مطلب دا چې هر قسم سپورتس شه د میرا خلک تمغه هو خصيدي ګولډ میډلیست او په داسې غزا دا وایي چې عرفان مسعود عرفان مسعود بالکل عرفان مسعود دارا زیات کنټریبیوشن د سپورتس حواله سره دغه ویډیوز هم تاسو ګورئ او په هر ځای باندې گینیز بک اف ورلد ریکارډ چې د کیم باندې ادم نوم روشي نو هغه نه مخ بیا هیڅ شای نشته عرفان مسعود صاحب چې دی هغه د میرا خاص یو داسې باندې ادم دی چې کیم د خدمات دي خاص کر د کراټي حواله سره ماشومون ته هر څه شای او د هغه باره شه د سپورتس باره شه د هغه چې ساره معلومات دي ماشاءالله او دا پښتنه هم ځنه کړي وا خالد خان چې تاسو ته د حکومت طرف نه د سپورتس حواله سره د میرا خلک ته د حکومت طرف نه سارا امداد دی او سمره اپریسیشن دی او سس دوی د میرا د خلک د پورا کړی دي په انټرنیشنل لیول باندې خو ډیر څه شوی دي جهانگیر خان جانشیر څنګه چې نومینه مجرا وخستل باقي حکومت ډیر سپورټ کړي هدي او دوی په خپل مهنت باندې ډیر څه ګټلې دي او زوین چې دارا زیات ګولډ میډل یو خستې دي چې هغه څه شمیرل نشته خو خبره ده چې عرفان مسعود سے په خپل سوي هغه د دې خلینه تاسو وروي شاه عرفان مسعود هم مشته خپل یو وړي میسج راځلای دی وزیرستان ټي وي د میډیا چې کیما پیج دو یوټیوب او فیسبوک باندې په غي باندې د میډیا د علاقې د وطن په خپل ځاګ شه ډیر خلک د میډیا سره رابطه کوي میډیا سره ملګرتیا کوي خپل اوس شاملوي میډیا د عرفان مسعود خبره اور وی چاچوي جی بالکل السلام علیکم مو نام عرفان مسعود دی ګینیز ورلد ریکارډ هولډر جنوبي وزیرستان سره متعلق دی کوم چاینیز سټایل دی وشو کوم باکسینګ او جماعت چې کې دا کوچ دا د پړي خان شه مو مارشل آرټس اکیډمي دو کوم یو پرایویټ سکول لای د مګریم یخشه موږ سیکنډ ټایم گیم کوي او دا ته اکثریت وزیرستان د آی ډی پیز دی او د خان ولا لوکل خلک دی او چې میجا د اکیډمي اولی سٹارټ مفسته وو بغیر چا سپورټ بغیر ګورنمنت سپورټ دا اکیډمي مخله جوړ کړی وو او اولی هوټل یو تکلیفونه میجا برداشت کړل ډېر بغیر به سپورټه او دا ته لګا مش سره هر قسم مسلې مسایل وی سا ریسنټلی تو څه کتای چې دا یو پرایویټ سکول دی
په داسې میزه دلته دا پورې غالي په داسې گیم کوي او الحمدلله ریسنټلی د کیم میزه د سپورټ افسر دی ساوث وزیرستان دغه میزه سپورټ کړي مشته سپورټس اکوپمنټ سکیم دی دا ورته پرووایډ کړو په دغه کې چې کیم آرمي دغه مشته ډېر زیات سپورټ وکړو د میزه ته د سپورټس اکوپمنټ پرووایډ کړل کور کمانډر پېښور هغه میزه ته ډېر زیات سپورټ وکړو میزه د کلب چالور کسان کیم آی آرمی پولیس سکول سے فری ایجوکیشن ته پر سلیکټ کړل او الحمدلله واته ایډمیټ هدي او د خپل سبق شریک کړی دی او د دغه سره مشته د مارشل آرټس جیم کیم دی چې په دغه شت باډي بلډینګ هو د مارشل آرټس جیم اعلان یې کړی دی ان شاء الله او باندې پروپوزل یو چار شریدو ان شاء الله امید چې اورډر در جیم چې کیم دی او جوړ شي امید کې مو مسایل دی دا بیا ان شاء الله ډېر کافی کوم د میزه د مسلې دي دا حل شي امید دی چې په دغه چل ګورنمنت میزه مخته سپورټ کوي میزه ان شاء الله کوم پرفارمنس دی دا ډبل شي د سمه ریسنټلی چې کوم د میزه بغیر د سپورټ د میزه ورډ کې نېشنل لیول باندې وکیل ده ګول زیرو وړي دی او په دغه شل ورډ لیول باندې میزه د کلب یو نه پولیس ځانګړی دی چې ورډ لیول باندې دې ریکارډ جوړ کړ او بغیر د سپورټ چې وي سپورټ مشته ملاو شي ان شاء الله میزه پرفارمنس ډېر بهترین وي په دغه چر په ورلد لیول باندې د پاکستان د خپل وزیرستان ان شاء الله میزه اوچتوي روشن کوي जी जनाब तुसे वोरवेदल इरफान महसूद साहब त ډیر سپورټ ملو شوی هدا د ګورنمنت طرف نه او هغه یا ډیر پر امید د ځکه چې دغه ماشومونه د پوره چې سره د مهنت کو خالد خان ډیر خبره د خپل د ماشوم د ابو سفیان هغه ویډیو به ها د ګوري هغه ته د ټریننګ ورکوي او وس خبره دا جناب چې د سپورټس حواله سره میرا مین مقصد دا دی چې نن سبا چې سوشل میډیا یا انزایټي یا ډیپریشن چې هر طرف ته زیات شوی دی او هر بنی ادم چې د موټیویشنل سپیچ پسې ګرځي لګی دی چې څوک متناسب اسه نصيحتي ډیر بد لګي هر بنی ادم ته خو ګوري ضرور ګوري چې څه نصيحت څه نسوي نو سپورټ چې دی واحد یو ذریعہ دو چې د انسان غوسه تکلیف یو ټینشن ماحول نه هغه چې زونو بس نو هغه سپورټس چې دی کرکټ کې هاکی کې چا څه خوښ وي کنه نور خو پرې چې کبډي ریسلینګ دا هر څه د میږي علاقې شي ها ډیر زیات دی کنه او بل خبره دادو چې ز خپل کاتین کې ته همیشه دا خبره کوم چې شاید کې دای شي د میډیا چې کیم خالتای د وطن د علاقې الاده وکړو چې حکومت د میډیا علاقې ته ها د میډیا وطن ته په دانه منا لکه دا سټیډیم جوړا دو او ورسره دلته چې کیم په اسلام آباد چې کیم سہولتونه دي کداغه سہولتونه د میډیا په وطن په علاقې کې ها حکومت مشترکو لګیا دي تقریبا ډېر منصوبې راونه هدي او ان شاء الله میډیا مزید پر راونه ویډیو کې تاسو ته داسې خوشخبری درکوي چې په وزیرستان کې د سپورټس د پورا لکه عرفان محسود چرنګي خپل پیغام راولا جلی دا د میډ د وطن د علاقې یو داسې زون دی زه په ډېر سره فخر کاوه چې په دب کې یو ډېر جوتای مهنتي شریکړای دی د چالوره کاسه وډ کې نه د 60-70 تا ورسا ولې دا ټیم ورک ونه په هغه ټانګ دی خان په ګرمي کې په علاقې کې دا ټریننګ بغیر د میدان او د زوینه ډېر مشکل شي نرزو یې چې د میشته د سپورټس ډېر ضرورت دی د سپورټس غټه وجه دادو زرلش چې دغه په وجه باندې د میډیا چې کیم ورته نور حل زلی دی نور د میډیا چې کیم ذهني ډیپریشن شکار یې میډیا تمونچې ټیپک دهشتګردۍ نه چې کله سړای ته سایډ ته اړاوي کنه اب یا ته په سپورټ کې بیزی کا ماشومانه بالکل اور دا یو خبره اخیری بس زکه چې ډیر ټایم ته هنه وخلی اور تیار کېږي هله یادو مش بیا هم کوشش کیږي ته سره خبره ترې زیوته کو مزاق ډیر کو چې دا ویلینګ چې دی د موټرسایکل دا سپورټس ټرینر سی کنه دا سپورټس شي په هغه ټایم ورسی لکه بهر ملک خو مش اسه ډیر خلافي چې د یورپ خو بیا دغه نقل مجا ډیر زیات کو کنه نو اغاز شي چې دوی ته ټریکس جوړ شوی دی بقاعده هیلمټ دی فرست ایډ یعنی کې ایمرجنسي فورن ټریټمنټ دوی ته ملاوي شي دا دغه خلک د پرادای د مجا د خلک چې دی په عید شیا د خښولي وي سوي نو دوی موټرسایکل روالي او بیا موټرسایکلز باندې ویلینګ کو حالکه ټریننګ نه وي فرست ایډ نه ته ملاوي شي هیلمټ بغیر او دسه زوینو باندې په رن وی سوي د های وی باندې دا خطرناک طریقې سره موټرسایکل د نو د سپورټ سے بالکل نه دا نو مهرباني وکي کا سخت دغه نه پرهیز کولا شي نو دا
ریکویسٹ دی چې دغه چار بالکل مکوي ځکه چې دا څه آرام یا خوشحالي نه کوي دا د خاندان او فیملی ته پورا نقصان دی. خالد خان د ورسته چې کوم تصویر دی دا یو فیګر دی چې دوی جوړ کړی دی کنه د سپورتس حواله سره دا موډ زیات خوښ دی او مو زړه و چې دا زوی چې دا همیشه خپل ویور سره وشي چې دا ځکه خلک ایکسرسایز کو کنه نو دا سپیشلی جوړ کړی دی د ایکسرسایز دی پورا واک ته پورا اور داسې خلک خاص کر د آرمی یا باقی داسې خلک چې کوم ریټایرډ شوي دي هغه خپل ټایم ماشوم ټایم چې دی که ډېره زیاته نه زیاته ګرمي هم لکه دغه ټایم ډېر حبس دی ګرمي د خو هغې باوجود هغه واک او رننګ چې دی ضرور کوي ځکه چې دا یو داسې یو اکټیویټي دو کنه چې انسان بالکل په خپل کور شکشنی چې مو هیڅ چیرې زړه نه کېږي او بس زه ټي وي سره ټایم تېروم نو ټیک تو د خپل ټایم دی خو د کور نه بهر وتل چې دی خالد خان ته څه وایي چې واک ضروري دی که نه واک ډېر ضروري دی ورسره د میډیا چې ویس کې مې سپورټس ولا وړ کې مې شکاتل دی د خپل پریکټس شری کړای دی ټیم یې جوړ کړی دی که نه جوړ دی بل د میډیا دا چې کومه سټیډیم دغې ته ها ډېر زبردست دی لته د لرې لرې ځایونه نه ټیمونه روچي د پاکستان د هر صوبې نه روچي بل زه وایم چې که دره زبردست موسم شي په دره ښه ماحول کښې دی نه سپورټس چې کوم ګیمونه دي کېږي دا ډېر خوند کوي د مو د زلی شنډر جوتای شوق تای دی چې کلامي دا ټوپۍ هم ورته سر کړی دو مو ویل چې مې ها لږ منډه وکړو خو مې پروګرام ډېر ضروري و منډه و بیا وشي هغه څه مسله نه ده خو د تو سره دا خبره اترې ډېره ضروري وي ځکه چې د مې خپل ماشومان چې دي مهرباني وکړئ د 12 سال نه د 8 سال نه د 7 سال نه اونورډز چې ساره هدي کوشش کوئ چې تاسو په سپورټس شي په سنس گیم شي په سنس کھیل شي حصہ واخلئ دا د مور پلور ها فرض دی کنه چې په خپل ماشومان ډیر شور دی خالد خان گاڑی روان دی بس واپس خلک سی لګیا دي تیار کیږي لګیا دو اور تو پوره او په تیار شي چشمه مزه نه کو کنه زګا ډیر تیار شو نو مو خیال لای چې وسو مخ شکشنی او دې سره خبره وکړو خپل پروګرام ختمولو طرف ته بیاي میجر روغلی وی سپورتس کمپلیکس اسلام آباد ته دلته میج واړی کوي غونډه وزیرستان ټي وي ته په خپل ژبه کې یو واړی کوي غونډه پیغام خالد اوزرلیش میجا همیشه کوشش کوي چې میش په دغه وزیرستان ټي وي باندې تاسو په خپل ژبه کې پیغامونه در ورسوي کاچېره د میش په خبره په کې سیک شي 10 خبره وي چې تاسو درسدلی نه وي یا په مثبت طریقه نه وي درسدلی په غاډر معذرت وړي او امید هم دا ده چې تاسو د میجا دغه ویډیو د پروګرامینه کسي او خپل رائے رکاوي کوشش کوي میش هم امید ده چې تاسو د میجا د علاقې د وطن فخر یې د میجا د علاقې د وطن عزت یې نرمش تاسو یو بل تلوس ولا ورکاوي او دا نمونه خپل خبره خپل کیسه مخ نور ملګری ترسه او دغه مقصد خالد خان ډیر خوږه خبره دی وکړلې دا واقعي چې د میجا دا مین مقصد دی او ورسره یو بل مقصد وړي کوم دا هدي چې تاسو هغه زوی نه هوشي مخشه کوم په سټوډیو شو چې کښینه سټوډیو شو خو بیا تاسو صرف مشته ګوري چې دا خبره وشو چې تاسو د زوی نه هم ویني چې څه صدی نه د اسلام آباد چې سره کښلي زوی نه دي څه خاص زوی نه دي او څه خاص کیسه ور سره اسوسییټډ دو هغه تاسو ته امجاوړه مخ کو تاسو وګوري بالکل میجو کوشش کی چې تاسو خپل د هغه وطن د علاقې په باریک شروع شای کوي تاسو په وطن کې په علاقې کې داسې جاین وي یا تاسو ته چې مسلې مسایل وي مش په باندې ریپورت جوړوي شي په باندې مش خبره کړای شي نرمیجه هي تاسو علاقې ته محلات غالي ته دراسيږي تاسو خبره او مزید مخ خال ته راسوي خپل جانب ډیر خیال سوتای خالد وزرشتہ ورکه اجازه الله پامان